کله چې تاسو په 81 باندې خپل اهلیت ګورئ نو هلته کې تاسو ته لیکي سیم ناٹ ایشو. دا نوټ ایشو چې دا د سره وجې نه راځي. زیاتر کسانو ته د دې پته نشته. ځینې کسان دي هغو خو د بهر نه سیم راغستی، ځینو په دفتر کې سیم راغستی دی، هغو ته هم دا راځي چې سیم ناٹ ایشو. لکه ستاسو سیم چې دی دا نه دی ایشو شوی، تاسو له سیم چې دی دا نه دی درکړی شوی، مطلب یې دا دی. نو دا د سره وجې نه چې دی راځي او سیم چې دی دا دې راغستی. نو په دې ویډیو کې به دې پوه کوم او دا به تاسو ختموئ چې دی دا به تاسو څنګه، ځکه چې دا تاسو ته راغلی نو تاسو ته قسط چې دی دا نشي میلاوېدلی، ځکه چې هغو له طرفه چې دی تاسو ته سیم چې دی هغه نه دی درکړی شوی. نو سیم ناٹ ایشو چې دی دا به تاسو کله 81 ته لاړ شئ او هلته کې اولنی ویب سایټ کولاو کړئ، په هغې کې خپل شناختي کارډ او کوډ ورکړئ. نو ډایرکټ تاسو ته ستاسو سټیټس چې دی دا شو شي. نو که تاسو ته دا سټیټس شو کېږي، دا سټیټس نو دا د دې د وجې نه شو کېږي. د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې سیم چې دی دا به تاسو په دفتر کې راغلی. خو ځینې کسان وایي ته دروغ وایې او شی چې دی زموږ کار چې دی دا وشو، ځکه چې موږ ته لیکلي دي چې ستاسو سیم چې دی دا جاري شوی دی او زموږ د اکاونټ سره زموږ سیم چې دی دا لینک شوی دی. زیاتر کسانو به دا خبرې کولې او هلته کې به خپل سټیټس کتلو، خو اوس چې هغه چینج شو نو هغو ته دا مسله چې دا راځي. نو تاسو سیم چې دی دا په دفتر کې نه دی راغستی، د بهر سیم یو راغستی یا یو خپل سیم راغستی دی، هغې له لینک کړی دی او ایجنټانو چې دی هغه ستاسو نه روپۍ والي دي او موږ تاسو ته څو پیرې وي چې د دې دپاره به تاسو روپۍ چې دی دا به نه ورکوئ. چې تاسو روپۍ ورکوئ نو تاسو ته مسلې چې دي دا جوړېدی شي، ځکه هر کار چې دی هغه په روپو باندې نه کېږي. نو د هغې د وجې نه تاسو ته دا مسله راغله په ټایم باندې، خو هغه تا له ایشو کړو، خو ستا په نوم باندې سیم راغلی دی، هغه په دفتر کې پروت دی او تا راغستی دی خپل سیم دی پې رجسټر کړی دی. نو چې خپل سیم دې په ورکړی دی هلته کې، نو د دې د وجې نه بیا تا ته دغه مسله راغلې. خو ځینې کسان چې دي هغو په دفتر کې سیم راغستی، په دفتر کې سیم راغستی دی نو هغو ته مسله راغلې ده. مسله ورته دا راغلې چې سیم راغستی یا لینک کړی نه دی یا د سیم راغستی دی، نو اکثر د بل سیم راغستی دی، د هغې د وجې نه ورته مسله جوړه شي. یا سیم راغستی دی کم کس چې د د اکاونټ سره یو ځای کوو، نو په ټایم کې چې د هغه غلطي کړې ده، هغه دا غلطي کړې ده چې نمبر چې دی دی پکې غلط غورځولی دی، یو نمبر یو انسي چې د هغې غلطه غورځولې ده. نو د دې د وجې نه بیا تاسو ته دا مسله چې ده دا راغلې ده چې سیم ناٹ ایشو چې ده دا مسله راغلې ده. نو ځینې کسان وایي چې د دې حال څه دی او دا به موږ څنګه حل کوو، ځکه لاندې تاسو ته لیکلي دي وایي که تاسو سیم نه راغسته خپل موبایل سیم، نو تاسو لاړ شئ دفتر ته او هلته کې خپل سیم چې دی دا راواخلئ. نو په دې کې ښه صفا صفا تاسو ته لیکلي دي چې لکه ستاسو سیم چې دی دا نه دی راغسته شوی. خو ځینې کسان وایي چې موږ په دفتر کې راغستی دی او بیا هم دغه مسله راغلې ده او سیم چې دی هغه زموږ د اکاونټ سره لینک شوی. نو هلته کې هغو لینک کړو، تاسو ته راغلو چې ستاسو سیم چې دی دا جاري شوی دی او ستاسو د اکاونټ سره لینک شوی. خو کله چې سټیټس اپډیټ شو او هغه هلته کې د پی ټي اے سره ستاسو سیم وکتلو، نو هلته کې پی ټي اے کې یو شانتي ریکارډ و او ستا سره سیم چې دی هغه بل شانتي و. نو د دې د وجې نه سیم نوټ ایشو چې ده دا پې راله. دا راله تاسو له اوس پکار دی چې تاسو دفتر ته لاړ شئ او هلته کې سیم چې دی دا واپس راولئ. ستاسو سیم هر سره چې دی هغه به هلته کې وځي چې وشو، نو تاسو به 10 ورځې چې دی صبر وکړئ. 10 ورځې پس چې دی ستاسو سټیټس چې دی دا به اکټیو راشي، نو بیا به تاسو ته روپۍ چې دی دا میلاویږي. دغه طریقې کار چې دی هغه د دې دی.